نو د قربانې د نصاب متعلق سوال د اکثر ملګرو دی چې قربانی په چا باندې ضروری ده اور سوق به کوي څه نصاب دی. نو یو خو لنډ جواب دا چې چا سرسایه ورکړي، مطلب دا چې د سرسایه په چا ضروری وا ته صدقۃ الفطر چې کم نصاب دی هم هغه نصاب د قربانې دی. پنځو طریقو سره علما دا ذکر کوي. پنځه سيزونه چې چا سره وي هغه به قرباني کوي. سپین زر 52.5 توله چاندي، سپین زر 52 تولې سپین زر چې چا سره وي کال کې یو ځل به دې قرباني کوي او زکات به ورکوي. سرو زرو کې نصاب 7.5 تولې دی. 7.5 تولې نه یعنی 19 تولو نه چې کمی بیا په زکات او قرباني نشته. پیسې نغدي چې دی اده 52 تولې سپینو زرو برابر قیمت چې سړی سره وي نن سبا د هغې نه تقریبا 65,000 روپۍ جوړیږي. 50,000 روپۍ چې سړی سره جیب کې د ضرورت نه علاوه د قربانې په ورځو کې کال تیرېدل په شرط نه دی. په دې ټکي چې پوهیږئ د قربانې ورځې رالی د قربانې اول ورځ، دویم ورځ، دریم ورځ، په دې درې ورځو کې سړی په جیب کې یا صندوق کې ورسره د 52 تولې سپینو زرو د قیمت برابر پیسې دي یعنی 65,000 روپۍ دي ورسره. په ده باندې هم قرباني ضروري ده او لازم ده او چې کال پې تیر شي نو زکات پې لازم دی. څلورم نمبر د 52 تولې سپینو زرو یعنی د 65,000 روپو چې د سړي دکان وي، تجارت مالی وي، هر قسمه کاروبار چې د دی خو د مال تجارت د تجارت مال هغه سیزونه یا پیسې چې 52 تولې سپینو زرو یعنی 65,000 روپو نه زیات شي نو قربانی پې ضروري او لازم ده. پنځم نمبر د ضرورت نه زیات سامان په کور کې، زیات کپڑے، زیات لوښي، زیات پلاټونه، زیات کورونه د ضرورت نه، زیات جهدادونه د ضرورت نه، دا ضرورت نه زیات چې څومره سامان دی د دې قیمت که 52 تولې سپین زر یعنی 65,000 روپو ته ورسېدو چې کال پې تیر شي نو زکات دی پې او که د قربانۍ ورځو کې نو بیا پې کال که نه وي تیر هم پې قرباني لازم ده. دا 5 سیزونه شو عوام دی دا 5 سیزونه په شمار یاد کی. 52 تولې سپین زر نمبر 1. نمبر 2 7.5 تولې سونا، 19 تولې سره زر. نمبر 3 52 تولې سپینو زرو برابر یعنی د 65,000 روپو ملکیت چې سړي سره وي، پیسې کور پرتی دي، صندوق کې دي، د ضرورت نه سیوا دي اور قرض وغیرہ کې نه دي بندې اور کال پې کتیر وي خو زکات هم دی. که کال پې نه وي تیر صرف د قربانۍ دي 3 ورځو کې نو بیا پې صرف قرباني ده. څلورم نمبر مال تجارت د سړي دکان دی. دی دکان کې چې کم د خرڅولو سیزونه دي لکه دکان کې مثال په تور باندې فرج دی، فریزر دی، دغه رنګ چې کم دنو سولر سیستم دی، سکیل دی، الماری ده، دا سیزونه به نشي شمارلی. کم سیزونه چې د خرڅولو دي هغې ته وایي سامان تجارت یا مال تجارت. یا یو سړي سر مثال پلین کوچ دی د لکونو روپو دی خو دې پې مزدوري کوي نو دا خو مال تجارت نه دی، آله د تجارت ده، په دې باندې دې کسب کوي نو په دې پلین کوچ زکات نشته. دغسې زاسټه پلیزرې دا سیزونه به نشي شمارلی. کم چې مال تجارت دی هغه به شمارلی شي چې هغې قیمت 52 تولې سپینو زرو یعنی 65,000 روپو ته تقریبا ورسید نو څلورم نمبر پکې دا مال تجارت دی چې په دې هم زکات دی. پنځم نمبر د ضرورت نه زیات سامان چې سړي سره او هغه د 65,000 روپو یعنی 52 تولې سپینو زرو برابري د دې د قیمت نو په دې باندې زکات دی. 5 سیزه شو 52 تولې سپین زر،
7 तोले सोना 52.5 तोले बराबर पैसे यानी 65,000 रुपए। दारंगे द 52,500 रुपये यानी 65,000 रुपये माल तिजारत, द 65,000 रुपये द जरूरत न ज्यादा सामान दा چې چا سره وي په دې سړي باندې قرباني لازم ده، که خزي سره وي په خزي قرباني لازم ده، که سړي سره وي په سړي قرباني لازم ده، او دا صرف په هغه چا لازم وي چا سره چې دا نصاب وي، د خزي د طرفه په خاون نه ده لازم، د بچو د طرفه په پلار نه ده لازم، د رونو د وجه په مشرور نه ده لازم، هر سړی چې کم صاحب نصاب دی په هغه باندې دا لازم ده. دا یو خبر. بل ضرورت نه زیات سامان څه ته وایي چې ټول کال تیر شي حاجت ورته را نشي، د ضرورت نه زیات سامان دی. ګرمه موسم هم تیر شو، د سړځه موسم هم تیر شو، ستا هغه کپړو ته حاجت را نغی، دا د ضرورت نه زیاتې کپړې دي، دا به پکې شمارې. داسې لوښي بره د نمایش دپاره پراته دي چې ټول کال کې د هغې حاجت نه راځي، صرف نمایش دپاره دي، دا هم شمارلی بشي چې مجموعه قیمت د دې د 52 تولې سپینو زرو یعنی 65,000 روپو ته تقریبا ورسي، نو په دې باندې زکات دی. ضرورت هغه ته وي چې د هغې نه بغیر انسان نیمګړی وي، هغې ته ضرورت راځي، لکه د کور فرج او پلیزر سټاپلیزر سولر سیستم دا ټول ضرورت کې راځي، دا ضرورت نه بار نه دي. موټر سایکل قیمتي موبایل دا هم ضرورت کې راځي. ها یو موټر سایکل د سره دی او بل دی د ضرورت نه زیات ودرولې دی، په هغې باندې هم بیا زکات راځي. دارنګه د سړي پلاټونه دي ډېر زیات، ضرورت نه زیات، دا کور خپل دی، د کور نه علاوه سیوایي کورونه سیوایي ځمکې ډېرو فتاوو والا علماء کرامو پکې دا هم شمار کړي دي چې دینه به هم کال کې یو ځل زکات ورکولی شي، د قربانۍ ورځو کې چې در سره وي نو قرباني در باندې لازم او ضروري ده. بله خبره دا هم واضح شوه چې کال تیریدل په زکات کې شرط دی، خو په قربانۍ کې کال تیریدل شرط نه دی، بس چې د قربانۍ د 3 ورځو کې در سره دا مال موجود دی پتا قرباني لازم ده، اگر که کال په نوی تیر. بل یو خبره دلته کې کیږي د ضم بالمال او ضم بالاجزاء، ضم بالقیمت، چې یاره دی سړی سره یو توله سونه ده 2 تولې سره زر دي، نو دا خو د 52 تولې سپینو زرو یعنی 65,000 روپو نه اوړي، نو آیا که دې سره نور سیزونه او پیسې پرتی وي دا به جمع کولی شي که نه؟ نو عام طور احناف علماو دا رای ده، خدا په زکات کې امام ابو حنیفه رحم الله علیه یا صاحبین وغیرہ د انفع للفقراء په بنا کړی ده، څنګه چې صاحب د هدایه او قدوره والا ویلي دي، خو د دې څه په حدیث کې تذکره نشته. نو تولا یا 2 تولې سونوي سره پیسې جمع کول یا سپین زر ور سره جمع کول یا وسر مال تجارت جمع کول او په دې زکات او قرباني لازمول، احادیثو کې د دې څه تصریح نشته. حدیثو کې د سپینو زرو نصاب د 52 تولې سپین زر 65,000 روپو جوړیږي، او د سونه نصاب حدیث مطابق د 7.5 تولې برابر مقرر دی. نو د ضم بالاجزاء وغیرہ خبره قرآن او حدیث کې صراحتا موجود نه ده، خو بهر حال چا سره چې دا نصاب وي هغه د قربانیو کی، که چا سره دا نصاب نه دی او غریب دی، اکثر خلک دا تپوس کوي د چا وس نشته غریب دی او قرباني وکړه، نو عوامو کې دا یو مسله غلطه مشهوره ده په دب یا 2 قرباني لازمیږي، دا بے بنیاده خبره ده. غریب سړي چې هم وکړه الله ورته اجر ورکوي، ځکه د قرباني په ورځو کې افضل عمل چې دی هغه قرباني کول دي، دین لوی عمل د قرباني په ورځو کې بل نشته. نو که غریب سړي قرباني وکړه الله به ولکې دي شکل نور واقعي چې اجر ورکوي، مالدار به کی.